السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری. دا ورور او ملګری ځکه وایم چې کله ورور ملګری شي او ملګری ورور شي هغه رشته ډېره خوندناکه وي. نو ځکه زه اوس یم ستاسو ورور ستاسو ملګری. امید دی چې ټول به ښه یې مازدیګری دی چې راغلي یو د خپل هیډ ورکس بټخیله کې چې کوم هیډ ورکس دی مونږ اکثر دلته راځو. ما او خانګل راځو یعنې دا دوه ریفریشمنټ دپاره دلته. نو اکثر تاسو سره سټوریز جوړوم په فیسبوک پیج باندې هغه تاسو سره شریک کوم او ما یې راشه نن د ملګرو سره لایو راشه د خدای ډېره ډېره مننه. وعلیکم السلام د ټولو ملګرو څونه چې سلامونه کوي. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. عبدالله بھائی روژه ډېره ښکلې روانه ده، شکر دی، ډېره مزېداره. کور کلي کې روژه ډېره زیاته مزه کوي. ډېره مننه. ډېر خلک راځي زموږ ایډورډز تاسو ته ښیم. هغه څه باندې دنیا خلک چې تاسو ته دی دا چې داسې راشي ډېر ډېر زیات خلک دي. دا خانګل دی واورې څه کال ډېرې زیاتې شوي دي نو سیند هم ډېر زیات ډک روان دی او ورسره نه کوي. دا به چې خاص د میان لپاره بیل سپاټ جوړ شوی دی. ډېره مننه. دا زمونږ کلی دی روز زمونږ بټخیله ده چې ما ته جنت ښکاري. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ابرار به یو د کور نه په سارا خوشحاله یې. ابرار به دا پوره خاوره زما لپاره کور دی، پوره خیبر پښتونخوا زما لپاره کور دی. نو که زه کور یم او که بهر یم نو زه دا نه محسوس کوم چې زه د کور نه بهر یم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل ټیک ټاک یم اچي. ډېره مننه. خوشحاله شئ، خوشحاله شئ. دا چې کوم دغه تاسې نه یې د ګیټس وغیره چې دی هیډ ورکس دا د انګریزانو د وخت ډول دی. د 1902 جوړ کړی ګیټس 1902 هغه وخت دی. څو څو سیلابونه راغلي خو دا هیډ ورکس په خپل ځګي باندې دی. دا خانګل بچو نه چې حیات اجي صاحب دی د پېښور نه ډېر سلامونه قبول کړه. عثمان بھائی ډېره مهرباني. علي سعید جزاک الله. باچا دی زموږ سره. باچا څنګه یې؟ وعلیکم السلام. اسحاق بھائی دی. ابرار خان ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. کال که چاته وکړم یاره نو اواز به نه راځي ځکه دلته د اوبو شور دی نو زه بیا ستاسو اواز نه اورم. د دې وجې نه بخښنه غواړم کال چاته نه شم کولی ځکه اواز به م اورم نه. جی ډېره مننه عثمان بھائی. نصیب وعلیکم السلام. جی بالکل روژه ده. افطارۍ ټایم ته لا ټایم خو شته دی. زما خیال دی نیمه ګنټه خوشه پاتې ده او تاسو ته مې صرف د رونق دی. زمونږ کلی په ډېرو ښو ځګونو نو زه یم چې ډېر زیات ښه ځای کې دی، خو دوی ته د هغه ترجیح نه ده ورکړل شوې.
که چېرې ترجیح دې ځایونو ته ورکړی شوله زموږ ملکن سیمې ته یا پټېلې ته نو په دې کې هغه ټوریزم به راشي دلته چې هغه ته سوچ هم نشئ کولی دا د دې کلي ټول خلک د دې مازدیګر باندې روځي دلته آوټینګ ده دا خو موږ دلته واړلي شو که نه موږ ته خو د دې ځایونو پته شته دی که دلته لږ ډېر کار وشو دا ځایونه لږ ډېر هایلایټ شو نو دلته به ډېر زیات ټوریزم دلته راځي او ډېره لویه فایده به کېږي دغه لږ غونډه کې ویډیو مې ستاسو شریک کوله لایو درسره راتلم مې یو بل به وینم یو بل به واورم خو خبردار چې تاسو نشم اورېدی که نه زړه مې غوښتل چې تاسو په کال باندې ځان سره راولم د ځان خیال ساتئ او روژه ماتي ته لږ ټایم پاتې دی په روژه کې خاص کر دا خلکو ډېر زیات خیال وساتئ کوم چې تاسو په چم ګاونډ کې دي او چم ګاونډ کې تاسو ته پته لګي چې یاره دا کورنۍ لږې کمزوري دي دا خلکو پکې خصوصي خیال وساتئ ډېره مننه ځان ډېر ښه خیال ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو